अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मुंतज़िमीन व जमात अपारा चिकम उन्वान ख़ुख़्कड़ वे अगदा अक़ीदा द ख़त्म नबूवत। बुनियादी अक़ीदा द इस्लाम द कुरान मजीद दसलुना ज़ियात आयतुना दे सरा मुताल्लिक़ दे बाब के बेशमेरा अहादीस मुश्तर है। जमा कोशिश बदाई कि द ख़त्म नबूवत कम खलक मुनकिर दी पाए के दयोसो घटो घटो कसानो तारीख तासो मख तक एकदम ज़का कम कौम च द खपल तारीख न वाकिफ नहीं दागी पजुन के कनन आगा मसला ब्या पैदाइशी न आगी था ब्या जवाब से चलने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए लियो जमा दे उम्मत के देश कज़्ज़ाबीन दज्जालीन ब पैदा की कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन और हर यो गुमान बदाई चिदे पैगंबर दे लेकिन पैगंबर बनई फरमाई ज़ खातमुन नबिय्यीन यम ज़मान रुस्तो बलसोक नबी निश्त। जमुंगा दे इलाकों के बिलखुसूस बर्र सगीर पाक व हिंद के दुनुबुवत चिकम सड़ी इद्दिआ करेदा दागनुम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दागा तफसीली जिक्र में इंशाअल्लाह ज़ख़्पल बयान आखिर के कोम और ब्याद पाकिस्तान हुकूमत कौमी असम्बली च सन 74 के कादियाना नोता गैर मुस्लिम अकलियत वेली दी तागे वजब हम तास्तखैल फावल दारी और दोका व दोके स्तासो मखे तकदम देरा पारा चसड़े अगीसरा बहस कोलिश दा खलक जान ता कादियाना न हुई बल्कि जान ता अहमदियान हुई और दाद वह घटो ग्रुपों की तकसीम दी यो ता लाहौरी ग्रुप हुई यो ता कादियानी ग्रुप हुई दद्वाड़ो अकायदों की बुनियादी फ़र्कदार है कि कादियानी ग्रुप मिर्जा गुलाम अहमद नबी गणी
لاہوری گروپ هغه دی نبی نه غني یو مصلح او مجدد غني دا قادیانان که 13 زمانے کی او کوس دی د دې قرآن او حدیث باندې ډېر ډونګې نظر ده او بالخصوص عربی لغت باندې د دې ډېر مهارتي کله چې هغه بحث کوي نه هغه عربي لغت کې د دوکې ورکولو کوشش کوي د لغت یو داسې مفهوم ادا کوي چې هغه ته مونږ اصطلاح کې تلفیق فی اللغت وایو یعنی لغت کې د خپل ځان نه یو ټانکه لګي او په هغې طریقه باندې هغې خپله عقیده ثابتولو کوشش کوي مثلا هغې وایي چې دا خبره خو ټیک ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی دې کې شک نشته خو بیا وایي کله مونږ وایو فلانه خاتم الشعراء دی فلانه خاتم العلماء دی فلانه خاتم المحققین دی نو څنګه چې زمونږ د خبرې دا مطلب نه دی چې د دنه رستو به بل څوک محقق یا مصنف یا عالم نه پیدا کیږي تو دارنګې د خاتم النبیین مفهوم هم د هغې په نزد دا دی چې دې مطلب دا نه دی چې رستو دی بل څوک نبی نه پیدا کیږي دا د هغې عامه دوکه ده مسلمانانو سره یې کوي د دې لنډ جواب به کوو زده کوو به هغه دایي چې الله چاته خاتم النبیین وایي نو هغه د خپل علم مطابق وایي او چې زه او ته چاته خاتم المحققین وایو یا خاتم العلماء ورته وایو نو د خپل علم مطابق وایو یعنی زما په نیز باندې چې یو سړی د علماو خاتم دی نو خو زما د علم مطابق او چې الله چاته خاتم النبیین وایي نو هغه د خپل علم مطابق وایي نو ښکاره ده چې الله رب العزت ته تر قیامت پورې بلکې د هغې نه وروسته ټول حالات معلوم دي نو چا خاتم النبیین وایي نه په حقیقي معنی وایي او کله چې زه او ته چاته خاتم النبیین وایو نه د خپل علم مطابق وایو زمونږ علم خو ډېر محدود دی په دې وجه زمونږ خاتم العلماء یا د خاتم لفظ استعمال دا مجازي وي په حقیقت او مجاز کې چې کوم د ځمکې اسمان فرق دی په هغې باندې اهل علم خو پرېږده چې عوام هم پوهېږي کله کله هغې وایي چې ګوره خاتم یا خاتم هغه څیز ته وایي چې خلک هغه ګوته کېچوي ګوته کېچوي او د هغې مقصد زینت وي ډول ډال وي خو د خاتم النبیین معنی هغې څه کوي زینت النبیین یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د انبیاءو زینت دی د انبیاءو ډول دی یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخر کې راتلل یا د نبوت باب بالکل بندېدل دا هغې نه تسلیموي دې له به عقلي جواب پکاري عقلي جواب به پکاري هغې دپاره به اول مونږ ځو قرآن مجید ته قرآن مجید د انبیاء علیهم السلام تذکره کوي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات د انبیاءو کم گروپ چې کم دی هغې کې بعضو لا په بعضو باندې مونږ فضیلت ورکړی دی بعضې په یې کې داسې دي چې الله هغې سره کلام کړی دی او دیله په دې کې د یو کس درجات بلند کړي دي
ورفع بعضهم درجات موږ ته چې کوم معنا ښودلی شوې دا ده چې په دې کې د یو درجات د ټول نه اوچت کړي ښکاره ده چې دلته مراد وایي سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. اوس سوال دا دی چې کله یو سړی په خپله ګوته کې ګوتی اچوي نو دا ګوتی قیمتي او که نه دا ګوتې والا سړی قیمتي دی؟ یو سوال دی. یو سړي هر څومره قیمتي ګوتی اچولې ده نو دا ګوتی ډېره قیمتي ده او که دا انسان قیمتي دی؟ و چې کله مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نعوذ بالله زیرت النبیین جوړ کو ګوتی هم ته جوړه کړه نو آیا نور انبیاء افضل شو که نه رسول الله افضل شو؟ نور افضل شو. تو در رفع بعضهم درجات مفهوم صحیح بات شو. دا قسم دوکے دا خلق کئی دی لٹریچر عام ملاوی احمدیان وی دی تھا پدی کے عالم دے اغا دا لاہوری گروپ امیر دے اغا توئی مولانا محمد علی لاہوری یو مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ لاغا نہ دے مولانا محمد علی لاہوری قادیانی دی کتاب چکلا نمک دی ناغا نوے ہم تا دوکے نڈکی ناغا تفسیر دریجل لکی اگے تا بیان القرآن ہوئے بیان القرآن پنم بانے دا مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ کتاب ہم دے دا تذکرہ ضروری پدے دا چې سړی وپېژني چې زه د یو مسلمان کتاب ګورم او که نه د یو کافر کتاب ګورم. دغه لاهوري قادیاني چې کوم دی د هغه په باره کې د بعضې خلقو خیال دا دی چې دی کافر نه دی لوی لوی خلق دی دوکه شوي دي غریبانان د هغې د کفر فیصله کله شوې ده په کومو بنیادونه شوې ده او زه وروسته وایم خو پای کې دا هم دي چې یو سړی کافر ته کافر نه وایي نه پخپله کافر وي چې کله مرزا غلام احمد قادیانی مسلمان نه دی بلکې کافر دی او یو سړی هغه مجدد او مصلح ګڼي نو دا سړی به مسلمان نه وي دا فیصله زما نه ده ځکه زه د کفر فتوی نه لګوم. 1974 کې د پاکستان قومی اسمبلی د قادیانانو لاہوری گروپ او قادیانی گروپ دا دواړه غیر مسلم اقلیت جوړ کړي دي په دې ډیسیژن دی د کورټ فیصله ده پې او د پاکستان سیاسیان پر متفق ہو چاہے دا سڑے کافر ہوئے تاسو کا جب شناختی کارڈ جوڑ کری یا دا سکول امتحان مور کری فارم مچٹ ڈکڑی نو پائے کہ یو جملہ دالی کی چھ زما چرتا کہ لاہوری یا قادیانی گروپ سرا سے تعلق نشتا اور پائے کہ دام لکلی چې زه دا خلک مسلمانان نه ګڼم بلکې کافر هم ګڼم خو دا تاسو ګورئ نه هغه وګورئ یو شی چې چا ښه کړي د هغې تذکره پکاري ښه تذکره پکاري هر چا چې کړی دی خو د نبوت سره متعلق چې د کوم څیز ضرورت و هغه یې کړی دی. قادیان دا زمونږ چې کوم مشترکه هندوستان و بارڈر راغے دا بارڈر آگے طرف تم پنجاب دے اور دے طرف تم پنجاب دے دا بارڈر نام میرے ہندوستانی پنجاب کے امرتسر یوزے رے پختانہ ورطا امبرسر ہوئی امرتسر پاگے امرتسر کے یو خاندان دے دا قاضیانو قاضی جی منگوایو
هغه کلی ته قاضیان وی، اصل کې دواد سره. بیا د دواد او د زواد او د دال هغه اختلافي تلفظ په بنیاد باندې قاضیان نه قادیان جوړ شوی دی. دا کلی نوم دی. مرزا غلام احمد دغلته کې پیدا شو. تذکرہ رستو کو نور ردی اخیری سوال خیم درتا بیازو انشاءاللہ تاریخ خیو دی وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت دا د الله رب العزت یو رحمت ته. نو تاسو د الله رحمت ولې بندوي؟ خاتم النبیین دا سے مفہوم ولې کوي چې د بل رسول ضرورت نشته، نبوت ته ختم. دې لپاره د سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ هغه حدیث مخه ته ساتل پکار دی. تو صحیح بخاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما مثال اور د نور انبیاء کرام علیہ السلام مثال دا داغه سړی غوندې دی چې هغه یو آبادې کړي، یو عمارت یې جوړ کړي. د دې عمارت په یو ګوټ کې د یو خښتې ځای خالی، خلق راضی د عمارت تماشا کوي، ډېر تعریف یې کوي او خلقو ته ویم چې دا ډېر ښه ځای دی، خو کاش که په دې کې دا یو لبینه پرته وی، کاش دا یو ځای پکې بند دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی انا تلک اللبنہ وانا خاتم النبیین. اس خبر ختم شو. سوال آغا آخری خختہ د نبوت آغا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په شکل کې پدغه آبادی کې خودی شوی دا. اوس کې یو سړی کوشش دا کوي چې هغه د نبوت دعوو کی هغه ته کذاب ویلی شي، هغه ته څوک نبی نشي ویلی. دے باب کے دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چی کم قول لے ماتا ډیر بہتر لگی. فرمائی کنن یو سڑے د نبوت دعوو کی ایو سڑے داغنا تپوسو کی جستا د نبوت دلیل سره معجزہ سره. نو دا دلیل و معجزہ طلب کون کے کافر دے بولے دے اجراء نبوت قائل لے، یعنی کدے پا خاتم النبیین بانے پوئے دے چہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرستو بل سوک نوے نبی نشی رات لے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا راضی اور یقیناً راضی وا ناغبا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو امتی پا شکل کے راضی. بعض جامد غیر محقق مقلدین وئی چاہو دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا مذہب بانے عمل گئے. تعلیق لی واضح خلق یعنی دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مرتبہ نعوذ باللہ دا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نپور دا ناخل تقلید دے. اور آیا داور تاغر ویلیو چدر ہو جوڑ گیا دا نبراس یو کتاب دے ستاسو دے مدرسوں کی وہی شرع العقائد شرع اگا وہ گورے جاگا سری کلی دے باپ کی اگا وہی دے خلق دا گپ لگو لے دے تو کفر ارتکاب کر دے. دیو امام دیو تابعی دیو مجتہد درجہ پخپل دے، لیکن دا ممکن نہ دا چیو نبی دیو امام اتباع ہوگی، آنا ممکن. بلکہ کله چې مونږه سبق وې دې رستم کوم سبق وې امونږ ته عقیده خود لیکي دا د لا اله الا الله محمد رسول الله عقیده خود لیکي دا. نو پدې کې مونږ ته ویلو چې د محمد رسول الله بارکه زمونږ یو درې بنیادی خبرې وایي. یو دا چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت تے
बोले अगर अल्लाह रसूल वाजिब इताअत बल सोक नहीं दे मदाज के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर दे इंसान ने और द्रेब खबर अदा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है दादरे खबरें मुंग ढेर मख के झगड़े 73 74 75 के तो दे खबरें ताल्लुक अकीदे सर रसूल संगा इत्तिबा कई देवदाय सड़ी चागा न सहाबी दे न ताबी दे सहाबी ने दे ताबी दे रोयतन या रिवायतन उबार के दा गोलो दा वो गोलो नहीं पगार राजू तारीख तरफ था यो सलोर पिंजो मुद्दायान नबूवत तात ज़ख़ैम देरा पारा च वजाहत उशी च दा खबर असुमर नाजुक दा यो सड़े च तौहीद अकीदे सरा बेवफाई शुरू की अद शिरक मुर्तकिब शी अयो सड़े च द खत्म नबूवत अकीदे सरा बेवफाई शुरू की आकिम द मुसलमान सपादिश सरगोदा के जमाए उस्ताद हो नेलवी रहमहुल्ला अगा मुंग तवेल कादियाना नुसरा चिकल तासु खबरें कवे ने इल्मी खबर एडे रेका में कवे बल्कि द मिर्जा गुलाम अहमद जात बांधी सो खबर हो के हदीस के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला माशुमो काबा जोड़ेदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तखपल निकवेल चिकतम तेबा से गठे रवल शोरों के नखवई बाद रिवायतों के निक पदे रत्र जिक्र कानी रवल शोरों कल ब्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पल्लंग प्राणस्त देरा पारा चिपो गए की कहानी रोड संगे चेलंग प्राणस हदीस के राजी बेहोश अगलेश रसूल अगर इंसानी बेशक लेकिन अगर आम इंसान नहीं अगर द कौम द रहनुमाए द पा रही अगर यो हुज्जती यो उसवई यो नमूनई और चिकला होश की विरालम नौजमा आवाज दाओ च इजारी इजारी माल अकबल सादर रह गया दे तरफ ते चिगुरु योद्या खबर हम याद उसात है अगदा च अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मानी अयबून नहीं जिस्मानी अयूब अगा अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम दागे न पाक सातली मुंगे चिगुरु दासड़े गुलाम अहमद कादियानी ये भींग गए थे भींगा पे जना दस आगा सड़े चदागो मुंगे चकर वायु को ये चकरो देखिए आकल सुमरो अकल पके दुमरो चिदो प गुरगाबो के खे गुरगाबे और गस गुरगाबे ने पेजन अगर खास बुटा नहीं गुरगाबे छोड़ दो भाई पैके पखी और गस न पोए तुमरे ज्यादा तू ख्यार हो कोरते अवजल रहा है ना मोड़ते वे रोटे रख रोटे और कला पखड़े बनाओ और तीसो सरोख अपना और 3 वर्ष हीरो सरोख रख तो दे सच मुच लड़शी हो हीरो के लोड़े चुग गई अगर गीबत न कहू अजय तो पेजरे च नबी तरबियत संग की अयो सड़े च नबूवत जाली दावेदार दे दागा बचपन संग तेरे शेर तो ये उसी दागा सवाने हमरी निकले पाए की निकली थी से मिर्जा साहब योगल पलार रवानो मखले उसो जनाना रागले दबूगत कमी से चोलो शलवार बनाओ
نو خپل سترګې د هغې نه پټولې نو هغه لمنې یې اوچته کړه سترګې مې پټې کړه دا یې زنانه وخاندل الله څنګه چل دی نو هغه یو سترګې پټول ضروري وو اگر که لاندې زه ښکارم ځکه چې د انسان نظر ګډ وډ شي نو بیا د ټول بېکاره وي د ماډرن نبي خو دا خبرې نو د خولې ذوق د هغه څومره مزېدار دی همیشه د پاره د هغه واسکټ کې به یو طرف ته ګوړه وه او بل طرف ته به هغه د اودس دپاره لوټې ساتلې نو اکثر به داسې کېدل چې اودس به یې په ګوړه وچو او د ګوړې په ځای به یې لوټې غوړې دا د هغه کتابونو کې لیکلي تاسو کوم کسان چې د لیپټاپ نه کمپیوټر نه نیټ یې واقف یې نو تاسو لاړ شئ روحاني.com باندې لاړ شئ او د هغه یو کتاب به تاسو ته میلو شي 32 جلده کې دا ټول څیزونه په هغې کې لیکلي دي څه پټه پناه خبره نه موږ سره شته هم دا کتابونه داسې قسم خلک راځي هغه د نبوت دعوې کوي تبار کیف دا د ختم نبوت سره بے وفائی دا د اوس زمانه نه ده بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق زما په امت کې 30 دجالون کذابون كلهم یزعم انه نبی دا هر یو ګمان ودای دا شور شوی وا د آی وخنا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ژوند دی مکه کله فتح شوی ده اتم هجری کې لکه تاریخ ته توجه کوئ او سیرت حوالے سره کتابونه ګوره ناموس رسالت تاسو عام عنوان دی که زه تپوس کوم شاګردان نزاک سر تپوسم چې تاسو سیرت باندې کم کم کتاب کتلی تو جواب به نفي کیږي تاسو هم څه نه یې کتلی چې سیرت باندې کم یو کتاب دی د ټول نه مخکې کتاب چا لیکلی دی عربي کې کم کتاب دی اردو کې کم یو کتاب دی نو محض په دعوه باندې څه نه کېږي وقت دلته زموږ یو ورور لګیا د سیدنا عمر بن خطاب کم عمل باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شوی و د هغې تذکره وکړه ماته ډېر افسوس راځي چې مونږ هم د تحقیق بنیادونه پرېښودلي دي حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله دا روایت فتح الباری کی لیکلی دی دا د مسند احمد روایت سوال لائے چې یو سړی نن تورات نه ګوري زبور نه ګوري انجیل نه ګوري دی به د هغې جواب څنګه کوي تاسو ته جواب درځي تاسو د هغې آرا معلوم دی د هغې دلایل درته معلوم دي یو سړی چې هغه د یو قوم رای نه ده لوستی د هغې دلیل یې نه دی لوستی نو دی د هغې جواب څنګه کولی شي ما د یو سړی پوهېږي په دې خبره زه به تا د لوی امام نوم وښیم حافظ ابن تیمیه رحمه الله تاسو به د هغه منهاج السنت کې دلی یا نوم به دې اورېدلي د هغه الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح به تا لوستي څلور جلده کتاب د ابن تیمیه رحمه الله د تورات د کتو نه بغیر جواب کړی شوی دی لکه مهرباني کول پکار دي خبره صحیح تعبیر پکار دي اول خود دا روایت منکر دے ابن حجر اسقلانی وی دا روایت منکر دے بیا دویم قول دا کر دے چې دا روایت د اسلام اولی زمانے سره متعلق دے څنګه چې د اسلام په اول کې د حدیث د لیکلو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به منع کوله نو دارنګه د تورات زبور انجیل د کتو نه اول منع کوله خو څنګه چې د اسلام په آخر کې د کتابت حدیث اجازت ورکو نو دارنګه
पखपल मदनी जुन के रसूल अल्लाह सल्लम ज़ैद बिन साबित और नूर बेशमेर साहब किराम तवेली चितास लड़शे तौरात ज़बूर इंजील वगोरे मुंतरागी तालीमात ओ जिसरी वही द्रेम जवाब अदा करे च दाद आगे खल्क़ द पार अदा मना चागा द दीन न वाकिफ नहीं यो सड़े द दीन न वाकिफी न पकार दाए चागा उलुली दे जवाब संग गई यो सड़े चागा द रवाफिज़ नजरियात नहीं लुस्ती दागी दलाइल नहीं लुस्ती दे बस इसी ने जवाब गई अशी कंजले वो गई वक्ती मां नेट बाने सर्च को हक फोरम पनुम बाने उलमाए देवबंद यो साइट रे तो खपल मौजून के लगे हम चिदा खलक से हुई यो सड़े रे आगा तो जुल्खिमार हुई और जुल्खिमार और तपदी हुई और उस तो जिक्र राजी दागो चागा बा टूल उमर इमामा चोला अगेदा पास है कपड़ा चोला कम से के दबा दे मलगुरो तरी दबा न पन्नेट बांधे अगर जुल्खिमार अगर ख्याल वो तेरा अगर ते जुल्खिमार निकली और द हिमार ने खर जो करे और बेदा निकली दी वरसरा चिदे यो अस अदत यो खर अदत करो अगर ते रे सजदो का नाम सजदा गोला ना दरूग दी इब्ने काबिल इब्ने असीर पखपल काबिल के दारेंगे इब्ने कसीर अलबिदाय के जुल खिमार मतलब दगा नहीं लिखले अगे हुई दवा पटके चो हमेशा और अगे पास में यो कपड़ा चोला जगह जुल खिमार नाकिस इलम चारा मोर गए इलम सही जगह और सही चीज से कम दे दामख के मुंतकिल गए कुरान यो खबर है करे दा इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा बेल मसड़ी था रोग खबर मख रसो दादीन जमा उस्ताब यो मुश्तरक मता दे पदे के जिद याद आयनात से निश्ता पकारदाई चे सब टोल दिकीन सर जोड़ के अजकम शे सही दे नादे मुख के मुंतजिम कज़द अना वाला गैरी चगवाम और तासु के हर योगस द अना वाला गैरी चगवई तो दा हालात बई कम ची अन सभी मुक्तदा खुद लिशीरी च गलत मालूमात दामोर के अखपल ने भी नसल सही इलम वर्ग है सही पोए वर्ग दा हदीस जमाए वर्को डी किताब इल्मी कशकोल लागिनुम में आए के दामा निकले मुतहव्विकुन अकेला दा रिवायत तासो गोरे तो ढेर एहतराम सर दावे चद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पबारक की सड़े से हुई अगर खत चांद पटक के हुई कमूंगा नूर खल्क पूरे खान दु पदे बाने चागा मौजुआत बयानी या ज़ियाफ बयानी आखिर मुंगले बयानो सब तमीज़ को बगाड़ रही तारीख लुस्तल पकादी तासो के यो कसब सीरत नहीं रुस्ते सीरत के लुम्बने किताब मोहम्मद बिन इसहाक किताब है सीरत इब्न इसहाक को लुम्बने ब्यागे पसी देम किताब दे इब्न हिशाम दे और ब्या द सीरत किताब बेहतरीन अर्रौज़ुल उनुफ़ दे इमाम सुहेली वो जल्द क्या मिला रही तासो हमेशा बरा दे उर्दू किताब तो या पुख्तू किताब तो उर्दू या पुख्तू दे किताब कायल ने तो कदी तर्जमे कई और तहकीक न पुई पदे वजह गलत सरत अकायद गलत रिवायतना मौजू ज़िआफ दा टोल दा उर्दू वाला पर मखगड़ी अलबत्ता ये सड़े तहकीक की तो तहकीक पर बुनियाद बाने खबरों की नुसई फतह मक्का शेरा पर 8 हिजरी के नहम हिजरे के इस्लाम गालिब शेरे अगे तो आमतुल वफूद हुई आमुल वफूद सनतुल वफूद वफूद द वफ्द जमर पनाहम हिजरे की द गिर चापेर चापेर चलना द गैर मुस्लिम जमगटे बरातले जाने पे इस्लाम पोयो इस्लाम बे कबलो ब्यावतल दगे आमतुल सनतुल वफूद नयो काल मुस्तुख
لسم هجره کې یو سړی پیدا کی هغه ته اسود عنسی وایي. اسود عنسی. اوس که زه تپوس وکړم چې د اسود عنسی خپل نوم څه دی؟ یا خاموشي. دا لومبنی سړی دی کذاب، چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې د ختم نبوت د عقیدې خلاف کړی دی. دا لومبنی سړی دی. عیحله نوم دی د عیحله. عین یہ ہے لام وړته عیحله. د پلار نوم یې کعب دی، دته به ذوالخمار وایي. لسم هجره کې د ظهور شو. ظهور دا مطلب چې د پیغمبرۍ دعوه وکړه. لسم هجری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ژوندی دی. اوس نه پوهېږو چې کوم خلک پس د مرګ هم هغه دنیایي ژوند سره ژوندی ګڼي، نو به څنګه دا وایي چې ظهور یې په 10 څه کې شوی دی. څومره چې مونږ قیامت ته نږدې کېږو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عهد نه لرې کېږو، نو نوې نوې فتنې پیدا کېږي. په لار چې راځئ د ځنډو خوا کې دغلته یو بورډ لګېدلی دی، په هغې لیکلي دي مدرسه حیات النبي صلی الله علیه وسلم. دا عجیبه عجیبه عقاید شروع شي. هلته ناستو ملګرو تپوس کوو وختي مانه چې حیات النبي عقیدې باره کې ته څه وایې؟ ما یې څه وایم؟ چا چې څه لیکلي دي نو په دې پوهېږم نه راسره چې د حیات النبي عقیده ولې جوړه شوه. د امام بهقي نه مخکې آیا دا چا ویلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قبر مبارک کې داسې ژوندی دی لکه چې څنګه دنیا کې ژوندی و؟ دا یې چا نه دی ویل. هغې ولې ویل؟ څه وجه وه؟ د هغه وجه معلومول پکار دي. څه داسې خلق پیدا شوی دی چې د هغې خیال دا و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو هغه بیا نبي پاتې نه شو. یعنی وفات النبی دا منافی دی د رسالت او رسالت منافی دی د وفات نه. په دې بنیاد خلکو دا یو بدعي عقیده پیدا کړه چې نه په قبر کې داسې ژوندی لکه څنګه چې دنیا کې ژوندی و. د حیات النبي د عقیدې بنیاد دغه دی. دا جواب به صحیح نو؟ ما ته زه په ډېرو لنډ اوږدو نه پوهېږم، خو یو جواب درته ښیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو 3 ورځې د هغې جنازه نه وشوې، ځمکې مخ باندې پروت. په دې 3 ورځې کې د هغې په جسد مبارک کې روح خو که نه و؟ نه و پکې روح. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن جنازه د وفات نه 3 ورځې وروسته شوې ده. او که چېرته وخت ان شاء الله هغې باندې بیا څه وخت خبره وکړو چې ولې شوې ده. خو بهرکیف په دغه 3 ورځې کې صحابه کرامو بانګونه ویل که نه ویل؟ مونځ یې کو که نه کو؟ پای کې دا ویل چې اشهد ان محمدن عبده ورسوله که نه وی؟ په بانګ کې او په اقامت کې دا ویل چې اشهد ان محمدن رسول الله که نه وی؟ ویلې. نو مطلب څه شو؟ مطلب دا شو چې وفات د رسالت خلاف څه شی نه ده، منافي نه ده. بیا خو یو سړی دا هم وایي چې یو سړی مسلمان مړ شي نو کېدی مؤمن پاتې نه شو. دا جواب د سره غلط دی. دا اوس خلکو دې داسې کیسې جوړه کړه. د حیات النبي د دغې عقیدې بنیاد دغه خبره ده کومه چېرته ما وښوله. دا سیره اعلام النبلا کې به حافظ ذهبي لیکلی ده.
بار کیف رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ژوندی و چې دا د نبوت دعوا وکړه لسم هجری د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی هغه ته فیروز الدیلمی وی رضی الله تعالی عنہ دا فارسی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه یو میاشت مخکې دغه صحابي دا سره قتل کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې دینه څه معلومه شوه دینا معلومه دا شوه چې دا عقیده انسان کفر ته رسوي او واجب القتل کوي دا جدا دی چې دا اختیار د حکومت دی نه کې زما اوستا ته حدود و نفاذ دا اختیار د حکومت دی زما اوستا نه د دې سړي د نبوت زمانه سلور میاشتې ده یعنې سلور میاشتې کې دی ژوندی و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه یو میاشت مخکې دا سړی ختم شوی دی شیطان خلکو سره لوبې کوي کان له شیطان یو شیطان ہے وہ اب ورته مغیبات خول پټې پټې خبرې به ورته خولې خلق په دغه بنیاد باندې ګمراه شي محدثین دلته کې دا لیکي چې سنت الوفود کې دا سړی راغلی و اسود عنسی مسلمان شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې دې سړي د اسلام نه رجوع کړه بیا لیکي وکانت ردة الاسود اول ردة فی الاسلام على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم خلق مرتد شوي دي نو پای کې لومبنی مرتد اسود عنسی دی دا البدایه کې هم لیکلي دي الکامل کې هم لیکلي دي ابن سعد هم لیکلي دي خبره خو واضح شوه چې دا سړی لومبنی مرتد دی تا لږ زه بل طرف ته بوتل غواړم اوس تاسو به وایئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی سیدنا عبید الله بن جحش دا هغه نوم دی تاریخ کې هم درته لوستی وایه به م خلکو ته هغه د خپلې ښځې سره تللی دی حبش ته هجرت کړی دی او چې هلته لاړ دا سړی مرتد شو نصراني شو نو اوس سوال دی چې هغه سړی مونږ اول مرتد وګڼو او که نه اسود عنسی اول مرتد وګڼو دویمه خبره ده چې یو سړی په سابقون اولون کې دی نو آیا هغه مرتد کیږي لږ د روافضو د لاسو نه ځان خبر ساتئ دا خبره کول چې عبید الله بن جحش لړ حبش کې هغه اسلام پرېښود دا چا ویلي دي د دې روایت راوي واقدي دی او واقدي کان کذابا ادروزنو امام احمد فرمایي چې زه د واقدي نه نه حدیث اخلم نه ته قرآن اخلم نه تاریخ اخلم لږ سوچ سمجھ نه کار اخلئ سیدنا عبید الله بن جحش رضی الله تعالی عنہ صحابي دی سابقون اولون کې دی دا غلطي زمونږ دا ټول مورخین کوي بالخصوص اردو والا مورخین عبید الله بن جحش رضی الله عنہ باندې څوک واده ده ښځې نوم یې څه دی تسخر نوم یې څه دی خفه کېږې مه خو ټول عملا روافض یې شیعګان یې ډېر افسوس راځي ماله په دې باندې که زه تپوس وکړم چې د فاطمې د خاوند څه نوم دی
टोल वर दिगा او که تپوس کوم چې د عبید الله بن جحش د خځې سنوم دی او د عبید الله بن جحش خر څوک دی یو کس لنه ورځي سیدنا ابو سفیان رضی الله عنه هغه ستر دی او چونکه دا کفر خلق ته معلوم دی اسلام نه دی معلوم هغه دا هغه خر دی او دا کلستی په حدیثو کې یو بادشاہ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته خط لیکي هغه ابو سفیان راغواړي او تپوس دی گئی چې دې نوی پیغمبر باندې کم خلق ایمان وروړي ناغي په ایمان ثابت پاتې او کنه مرتد کیږي هغه جواب صحیح چې مرتد کیږي نه دو عبید الله بن جحش نوا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ډیر خبرېږي او کنه واقعي به ډیر خبرېږي دا دروغ مو ہے سیدنا عبید الله بن جحش صحابي دی هغه سابقون اولون کې دی او دا ارتداد صرف واقعي لیکل دی واقعي کذاب دی مونږ دا واقعي نه هغه روایتونه خو اغستې شو چې کې محض تاریخي او کنه یو واقع داغه په یو خبره کې د یو صحابي د ارتداد ذکرې اقابل قبول نه موږ لپاره دویم هغه سره چې هغه د ختم نبوت د عقیده خلاف کړی دی هغه ته مسیلمة الکذاب وایي هم سمره داغه نوم دی مسیلمة الکذاب مورخین دا غنم هارون هم لیکي د مسیلمه د پلانم ثمامه ده سره د یمامه کې پیدا شوی دی جاهلیت کې به ورته رحمان وي ورسته به بیان ته رحمان الیمامه وي او مسلمانان هغه ته مسیلمة الکذاب ده هم عام الوفود کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله لگ بھگ سل کال عمر دو چې د مدینه منورې ته راغی خدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو د بار هغه ځای کې پاتې شو کوم ځای کې چې سورلې ایثارې دی قوم اسلام راوړو دی ورته ویل موږ سره یو بوډا دی هغه بهر دی هغه ته سجدا حکم شته نبی سلام فرمایل نه تاسو چې ما سویلی دی حکم هغه د پاروم دی دے واپس چتل دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے خط لکھ دے پائے خط کی لکھنی چی من مسیلمہ رسول اللہ الى محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آغا مسیلمہ چی آغا دا اللہ رسول لے آغا خط لکھی آغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے چی آغا دا اللہ رسول اور پہ کی لکھی چې ان لنا نصف الارض زما استایو اگریمنٹ مونږ کو هغه دا چې ستا د وفات نه وروسته حجاز بنی مزمک استای نیمه په زوای دارنګي اوس خزم رسول الله نعوذ بالله من ذلک خو ستا د وفات نه وروسته با زه پورا برپور اعلان کوم اخر کې دا لیکل چې ستا قوم قریش اگر ډیر ناکار دی اعتدا کی زیادتی کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خطرو سے داغو فرمایل من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الى مسیلمة الکذاب دا خط سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د طرف نه دی هغه مسیلمه د پارا چې کذاب دی او بیا لیکل السلام علی من اتبع الهدى اور بیا فرمائل الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین زمکہ دا اللہ دا چې سوکے مالکین مالکی بے عاقبت دا متقین دا بارد دا خط و کتابت دا 10 ہجری پا آخر کے کېده یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره دا خط و کتابت شوه
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې د خلاف څه نشو کېدی دا ګڼ سیاسی او عسکری اسباب دي بار کې سیدنا ابوبکر صدیق چې کله خلیفہ شوی دی هغه د دې خلاف جنگ کړی په 12 هجری کې د باطل څومره مرګري مسیلمه او د هغه لښکرې دا 40,000 د هغه لښکرې مسلمانان د هغې په مقابله کې 14,000 د دې مشر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ په جنگ یمامه کې 1200 مسلمانان شهیدان شوي دي په کې 450 صحابه کرام اجي تا پته لګي د عقیده د ختم نبوت چې اسلام په قرن اول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو دل څومره اهمیت ورکو امون له اهمیت ورکو وعده خو ما د ډېر وکړو او بارګه د ټیم د کموالی د وجه زه نور کسان نظر انداز کوم راجو مختصر طور دا خیو چې دا فتنه د قادیانیت کله شوې ده کله پیدا شوه 1880 سن 1880 کې دا فتنه د قادیانیت پیدا شوې ده او تاسو ته دا معلومي چې دی بنیاد انګريز یې خو د مرزا یو کتاب حقیقت الوحی وی هغه پای کې هغه لیکلي دي چې زمونږ دا جماعت انګريز کا خودکاشتہ پودا ہے دا انګريزانو پیدا کړل غلام احمد قادیانی چې کوم د نبوت ډونګ رچو کړل دا غي سزا مونږ تر اوسه پوری خورو اشارات جو کوم تاسو خلق نن د معجزات انکار کوي صلات لفظ کی تحریف کوي زکات کے تحریف کوي حج کے تحریف کوي کہا سر سید احمد خانوی کہا غلام احمد پرویز وی او کہا نور منکرین حدیث دې ټول سرپنچ او بنیاد هغه مرزا غلام احمد قادیانی دی یو سړی چې دې سړي کتابونه اولولي او بیا د موجوده خلق اولولي نو دې پوه شي چې دې خلقو کوئی نئی کولی نہیں لائے یہ سنا ویشے نہ پیش کرے آگا زور سیز دے آگا پیش کئی خپل دور کی دے سڑی چو سمر خباستونا کولی شو نکولی ہے زمان منتظمین و تدا درخواست دی دی یو رز دینا پارا مستقل کیگ دی مستقل یو رز چاہیے کہ بل سے نہیں صرف دا بحثی پکے او دې باره کې صحیح معلومات ورکړل شي قوم ته دا شی سره بنیادونه سړي او نن دا کم ځای کې دي نن قادیانان کم ځای کې دي چا چې پیدا کړو د مرزان وسه نن د انګلند نه ټول دنیا باندې حکومت کوي دا یو مستقل ټي وي چینل هم ده او چې کله یو سړی هغه وګوري نو زما یقین دا نه دی چې هغه غیر مسلمان وګڼي ځکه مسلسل 24 غنټې او چې کوم سړی راځي دا هغه باقاعدګي دی پټکې پسري چوغې چولی کوټه اور سړی او سیوا د قران او د حدیث نه اس شی نه وایي د دې وسنګ مقابله کوي کنه دې د مقابله و ضرورت نه بس غلے کے نے حرام حرام لفظ کیوں خلے دا شے حرام دے دا حرام دے دا حرام دے اور پرے دے چاہ خلق مرتد کئی لگیا بھائی دا فرعی جزوی مسائل یو طرف تک ہے دے اسلام باندې چې کوم ډاکا چولی کیږي دا غیر ډاکې خیال وساته نن چې کوم فتنه د انکار حدیث تا د رفض دا د حجیت حدیث تا یا په شریعت په اصطلاحاتو کې تحریف ده دې ټول بنیادی سره مرزا غلام احمد قادیانی ده
मुल्तान के यो निश्तर कॉलेज देख 22 फरवरी 1974 दागे दे से तालिब इल्मान रातलल जमुंग दे इलाकों के तो दपर चनाब एक्सप्रेस के अगी के नास्तर ट्रेन के और चिकला रबवी लरो रसीदल रबवी नुमदे चनाब नगर कादियाना चिकम पाकिस्तान के मरकज दे आगे तो वही चनाब नगर रबवा नो अल तकी कादियाना नो खपल लिटरेचर पर ट्रेन की तकसीमोल शोरों कर तलबा आगे ने इनकार हो दा तलबा 28 फरवरी 1974 चिकला वापस रातलल नागी वर तैयार नास्तू डेर कत्ल क़िताल छुपाए 74 जमा तालिब इल्म आखिरी काल ले और मात मालूम अदा तहरीक ख़त्म नबूवत संग चले दो आकाल के बाद दौरे हदीस को पिंडे के और ये सरगर्मो मरकज़ तालीमुल कुरान पिंडियो 28 फरवरी बांधे दा मसलोश वक्त दे उम्मत मुस्लिमा दे दपारा बेशमेरा कुर्बाने वर्गुड़ी दगा देना तहरीक द खत्म नबूवत दे आगाज उश मिर्ज़ा नासिर पाग ज़माने के कादियाना लीडर हो न मिर्ज़ा गुलाम अहमद ज़ुआए कौमी असम्बले यवूल असरदे पदे बाने बहसुन उगड़ल और दार इम्ताज तो मालूम है चिपदी के देवबंदियान बरेलियान अंच शियगान और शमसियान दा टोल कौम पदे के शरीको दा गुलाम अहमद और दागो खलक दा मुर्तद्दी दा काफिर थे करे चिमुंगा यो सही नतीजा अगस्तल वाड़ू न पकारदाए जमुंग पसफुनों के इत्तेहाद मौजूद है इत्तेहाद न बगैर कार की लाहौरी कादियानान चिकुमदी दागी पबारे की वो घंटे की खबर शेरा और याद उस आते तारीख जान सरा 7 सितंबर 1974 4:35 बांधे कौमी असम्बले दा ऐलान हो चिदा कादियानान द्वाड़ा ग्रुप ना कागा लाहौरी भी और का कादियानी भी दा मुसलमानान निदी और दा गैर मुस्लिम अक़लियत देर रोज तो बिया अर्चा चिकड़ी अकसान बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चाला दागी दा अमल और दाकिदे मुताबिक अजर और गई ज़ियाउल हक तर ज़माने पूरे बदे खल को खपल इबादत गाह तम मस्जिद में अजान बैम का जर्नेल ज़ियाउल हक खसड़े हो खराब सड़े हो दगे सड़े जमुन से हमारा और कम से कम दाए इक़दाम करो और पाकिस्तान को दस्तूर की दाली के लिए चिदी इबादत खाने तो वो मस्जिद निशी वेले मस्जिद न और दीबा अलल ऐलान अजान न गई लेकिन मुसलमान न दाखिली नतीजा काश के टाइम डेर वे और माता तस्ता खोले वे चिदा सड़े उठान दकम दे रोशो तरबियत चाहो को कभी कभी नौ करे दो उकले कभी कभी मजदूरे दो उकले बे कम कम दलालतु न फारकल कम कम तहरीफात है उकल अदा चूंकि मुंग वेली दी उस्ताद न वेली दे वजह अल्लाह पर फजल मासरा दी बारह के सब मालूमात सरे बार के टाइम लग दे सन सब मालूमात जमा यकीन दारे जिस्ता से हैं तो तरगुस्कड़ी अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।